کتونکو سلامونه. مونږ چې کله هم د بازار کې ګرځو نو الحمدلله د زنانو سره مې یو داسې رشته ده لکه د زوی لکه د رور پیژنیم ناواز را باندو کې وي زما مسله ده. نو دا مې یو زنانه ده 1 لاک روپۍ ته بېدرکه شوي دي روکې شوي دي. د کوم ځای؟ زم د دې 400 د دې امان پلازې شاته مې کور دی خپل ذاتي کور. نو پیسې دنه څنګه روکې شوې؟ ما ښار ته وړلې وې ما ورته چې زه د خلکو له په خپل لاس قرضه ورکړم زه ټیکسي کې کېناستم ما نه دا دی داسې کټ کړو او بس بیا خدای ټولو سره خو کې چا 1500 چا 200 راکولې نو ما ورته ویل زه خیرماره خو نه یم چې زه تا نه پیسې غواړم ما له خپل حق راکړې چې زه دې خلکو له په خپل جون ورکړم زه خپلې روجې نیسم کال یو سر زما روجه وي دا مې باندې چا قرض و دا را باندې قرض و چې په خپل جون ورکړم. دا پیسې څنګه جمع کړې وې؟ دا بس تا ما زکات راکړی ما چې دې خلکو له زه ورکړم او ما له څه بندوبست داسې د دې زکات دپاره وکړه چې نه دنه ګڼکپا نه ویستې نه ښځې نه ویستې داسې هغه الټی کولې او ما ورته مه خوښه ته خو غټه هلکې څه به ما پسې ځان دغه کې نو مې اخوښه نو چې ما داسې کړو نو دا داسې سره یې دا ځای کټ کوه پیسې نه غونډې ښه ښځه ګڼکپه وه اوس به د ښځو نه هم ځان ساتو. الټو کې ناست وم ښه ټکسي کې ګاډي کې تلې نو ما دا هم ښځه را زه هم ښځه یم 400 ته راځو نو بیا ور راته نه لور کړو ما ویل لته ورکړه زه به روان ګاډي نه ځان وغورځولم او بیا هغه دغه نه دي کیسهخانه کې چې تاڼه ده سیټي تاڼې ته ورغله بس هغې را لاړ څه لیکلي تر اوسه پورې چا سره غور ونه کړو. موبایل نمبر دې ورکړی؟ هر څه مې ورکړي دي بیا هغوی په الټو کې کېناستلم روجمات یې م را باندې وکړو پولیس والا او وری م وستم کور ته کور که کتونې م کړ مې زما نارینه نشته زوی مې نشته خاوند دا بس 2 میلیونه دي نو بس ما سره به د خدای د رضا لږ امداد کوی د روجې له چې خدای پاک په ما رحم وکړي روجې له والله خیر کړي هر څه به در کوم وړي به هم در کوم هر څه به زه در کوم خو خلکو ته هم دغه اپیل کوم نو ما له لږ دغه وکړه که نه لږ نمبر راکړه زه به تا له دفتر ته درشم زما د دې ټاور شاته کور دی. صحیح دی. ښه ګرانو کتونکو د دې نه به موږ ته نمبر راشي نو خو دې سره څوک امداد کوي 2 لوریانې دي نو دې سره امداد وکړي او دغه زمونږ کار دی خو ستاسو د دغې رد و بدو په وجه باندې موږ دغه شانتې زنانه ډېرې راځي دا خو بازار دی په بازار کې په موږ باندې اواز وکړو که نه نو موږ تاسو ته وړاندې کوو خو تاسو بیا دا وایې د دوی حق او دوی حق نو زه په نمبر د دوی ورکوم دوی سره امداد وکړي لږه ښېګړه ورسره